یو مسلمان بنده وي یو ځای کې زما فیصله ده چې په دغه فیصله کې الله پاک زما مدد وکړي، زه په حق باندې یم. اول زما مد مقابل چې دی هغه ظالم دی، غاصب دی، زما په مال باندې خېټه اچولې ده چې الله رب ذوالجلال جل جلاله ما ته په دې فیصله کې رهنمایي وکړي او الله پاک زما مددم وکړي او دا فیصله زما په حق کې وشي او دغه فاسق او ظالم او دغه قاتل او ډاکو انسان نه الله پاک ما بچ کی. داسې دعا شته قرآن کې چې زه هغې باندې د الله نه سوال وکړم او الله پاک ما ته خیر را نصیب کړي، زما په دې فیصله چې کومه کېږي چې الله پاک په هغې کې خیر او برکت واچوي. او دا فیصلې ډېرې راځي دپاره دا دعا یاد ساتئ. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یو ټکی مې درته ووایي، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. چې کوم مسلمان بندا دا دعا وی الله رب ذوالجلال جل جلاله با په هر فیصله کې د مدد کوي او په شرط د دې باندې چې دې په فیصله کې حق باندې وي. ګوره دته په باطل او تا ته پته ده بیا نو بیا نه د پکارخه او تا ته پته چې زه په حق یم او زما مد مقابل چې کم دی هغه غاصب دی، په زور یې زمانه مال لاندې کړی دی، په زور یې زمانه ځمکه او جیداد لاندې کړی دی، نو بیا بالکل ته دا دعا وي.